ډېر په ګرانه اسلام راغلی زمارو ډېر په ګرانه او ډېر په اسانه زموږ نه روان دی راغلی ډېر په ګرانه دی تلې موږ نه ډېر په اسانه دی د ټولو نه مخکې د تو ذریعه خدا ده چې دا مولیان یو بل سره اختلاف شو او د هغې دپاره نن موبایل زبردست شی دی بس یو ملا یو پسې کنځل کوه بل بل پسې کنځل کوه د یو ملا چې کم مریدان دي او شاګردان دي هغه بل مولا پسې په فیسبوک کنځل د ښځې لور کنځل ورته کوي تر دین خدمت کې خوار شي د خو دین خدمت نه دی او د بل مولا چې کم شاګردان دي او کم مریدان دي بل مولا پسې په فیسبوک لګیا دی او د ښځې لور کنځل کوي قسم په خدای د ښځې لور کنځل هغه خبرې کوي چې په خولې نه راځي دا اول خو دلته دا غم جوړ کړه موږ ته انګرېز دا چې کم خلک دا علماو دشمنان دي علماو پسې خبرې کوي او کم مولا دي پسې دا ولاړ دي دا مولا هم د انګرېزي جنډ دی او دا قوم هم د انګرېزي جنډ دی دا مولا شعوري طور دی دته خو تنخواه میلاویږي او قوم غریبانان نه پوهېږي هغه ته تنخواه نه میلاویږي پسته پسته خبرې به کوي او ځان ته به میک لګولي او خلک به وایي دا خو د قرآن و سنت او د دین او د فقه خدمت کوي میانس کې پکې یو دوه ټکي داسې راولي داسې چې د هغې نه به د حدیثو د انکار بین راځي هغې نه به د معجزاتو د انکار بین راځي میانس کې پکې داسې خبره وکړي چې کرامت د اولیاو نشته دو جمعې بیان درته معاف کړو منځ کې پکې داسې خبرې وکړي چې په تبلیغ پسې به هم خبرې وکړي او تبلیغی نصاب چې به پخوا ورته اوس ورته فضایل اعمال وي په هغې کې به هم نقطې راو بس ولې چې دا خو ټوله دنیا کې نن تبلیغ روان دی او ډېر خلک کافران خدای پاک مسلمانان کړل او ډېرو مسلمانانو ته الله پاک دین وښو او ډېرو ښځو ته خدای پرده وښوله دا خو د دې تبلیغ د برکته هغې خو دغه کتاب وایي نو چې دا کتاب یې بدنام کو تبلیغ به بدنام کو نو د دین خدمت به ختم شي نشي ختمولی نشي ختمولی انشاءالله دقسې یو ټکې به راولي اولیاء نشته او خندا به ورپسې کوي ظالمان تبلیغی نصاب دا حدیث غلط دی دا غلط دا ورشه وګورئ چې کم صحیح حرام دي هغې پسې نه لګې که ته د دین خدمت کې نو نن په ملک کې چې کم بربنډتوب روان دي ته ډېره دوکه که ته د دین خدمت کې نن چې د فحاشۍ سیلاب دی د ظالمانه ډېره دوکه بندو طلب طاغوتي طاقتونو ته که ته د دین خلاف کې نن چې یهودیان کم په دنیا کې د اسلام خلاف سازشونه کوي دا غیره دوکه که ته د دین دی خدمت کې او د دین خبره کې نو نن علماو کې تفریق مه پیدا کوه نن علماو پسې خلما واځوه نن دین پسې تبلیغ پسې تصوف پسې خانقاه پسې اولیاو پسې او علماو پسې ظالمه خلما واځوه په دې دین کمزوري کېږي دا د دین ستنې دي ستنې د کمزوري کې چت کمزوري شو نن راشه چې کم بربنډتوب دی نن کم کو ایجوکیشن دی او بربنډه لکان جنکې په یونیورسټو کې سبقونه وایي او نن د عورت ازادۍ په نوم باندې کم مارچونه کېږي د دې خلاف روزه خبره وکړه نو ته دیندار یې بیا ته د دین خدمت کوې ته بیا د دین ټیکهدار مخکې به د قرآن پروتي او خلکو ته د قرآن ترجمه کوم نرمې پستې خبرې به کوې مخکې به د حدیثو کتاب پروتي او خلکو ته به دا ښکاره کوې چې زه د حدیثو خدمت کوم پستې خبرې به کوې مخکې به د فقه کتاب پروتي خلکو ته وایي زه د دین خدمت کوم او نرمې پستې خبرې به کوې او میانځ کې به پکې داسې خبره راوشغې داسې خبره چې به د معتزلو خبرې عذاب د قبر خو روح لشته او بدن له خو نشته دا خو د معتزلو عقیده ده دا خو د قبر د عذاب نه یو قسم انکار دی دا څه کوې بې وقوفه کله به پکې داسې حدیث راوباسي چې د پیغمبر معجزه به ثابتېږي او ته به ډز ورکې ته به چې دا خو د پیغمبر معجزه دا حدیث ضعیف دی په پیغمبر ضربه ولګوله ډز دی ولا ورکړه خوارشي دا څه کې په کوم طرف لګې او ورپسې په سلګونو زرګونه خلک یې د هغه فال ورځي هغه لګي د هغه دفاع کوي نو هغه ته خو تنخواه میلاویږي د انګرېز نه چې دین کې تفریق پیدا کا علماو پسې سپکې ووایه دین پسې سپکې ووایه او ګیرې پسې تبلیغ پسې تصوف پسې عالمانو پسې او امام ابو حنیفه پسې او عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دې پسې سپکې په یو طریقه سپکوي هم ډایرکټ نشي راتلی د دین بنیادونه چې ونړېږي امام صاحب خو ډېر لوی سړی مونږ خو یې منو او چې دا خو مونږ د عزت خاوندو او د دین خو دا خلک چې وایي چې دونه عبادت یې کړی دی او دا خلک چې وایي چې دا دروغ دی یعنې په یو جامع هم صفت کې عمر ډز ورکوي زما وروڼو دا مې زړه سوځي چې د دې دین دپاره رسول الله مبارک څونه خدمت کړی دی
دین لپاره صحابه په ځان قسم په خدای لکه چې میچن کې چې دانی ورکې او د دین دا او دوړيږي دغه صحابه دوړېدلې دي دین لپاره په څومره مهنت راغلي موږ نه مفتو کې روان دي نن دونه بدعملۍ روانې دي فحاشۍ روانې دي 2 نمبر سیزونه جوړېږي وغه خرڅېږي حرام خوري روانه ده 2 نمبر دې لپاره د اصلاحي خبرې وکړي عوامو ته اصلاحي خبرې کوم عالم کې بیان کوي او دا خبرو ته لګوږي وسوي وي دا قصه کوي الکه پیغمبر قصه نه دي کړې حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج الکه قران شریف کې الله د موسی عليه السلام واقعي او قصه سونه ذکر کړی عیسی یو د موسی عليه السلام یو خبره سونه ذکر کړی د ابراهيم عليه السلام سونه ذکر کړی دا خو موږ ته مثال ولکم فی قران شریف کې الله و چې دې کې عبرت ته ترغیب پیدا شي خلق ویری دا دین پاک آسان نه دی راغلی د مارونو قسم په خدای د رسول الله مبارک د مبارک مخ نوی نه بدلې غاخ مبارک مات شوی دی او صحابه په دغه تکلیف دین پټ پټ ساتل دي موږ ته رسول او نن زموږ د لاس دا سره روان دي زموږ د خزو د لاس روان دي بی دین دي رو بی دین کېږي بربند کېږي د سالو د لاس روان دي او نن دغه لوبې روانې دي څوک یو ته کافر او څوک بل ته کافر او څوک د یو سپک او څوک د بل سپکا په کوم طرف موږ روان یو خدای نیک بختو یو قرآن دی یو خدای دی یو رسول دی امام ابو حنیفه پیغمبر نه دی خو د قرآن او سنت نه مسلې رسېدي دي موږ ته دین آسان کړی دی موږ هغه پسې روان دا موږ پیغمبر نه دی هغه د قرآن او سنت نه مسلې رسېدي زه نشم رسېدی ته نشې رسېدی ته عوام زمیندار د قرآن او سنت مسلې رسېدي شي دی په دې پوهېږي چې د قرآن نه مثلا راوباسم د حدیث نه مثلا راوباسم خو د چا تابعداري به کوي دا خلق بعض راوتل او دا تفرتونه پیدا کوي زما دا شی نه لګي زه یم چې یو قرآن یو دین یو رسول یو فقه شریعت د قرآن او سنت نه مسائل د امامانو ډېر لوی خدمت کړي او هر څوک چې لګي د قرآن سم خدمت کوي د تفسیر او د احادیثو سم خدمت کوي د فقه سم خدمت کوي زموږ د سرتاج تبلیغ والا رونه دي ډېر لوی همت کوي خانقاهونو کې پیران صاحبان دي د خلکو ډېره لوی اصلاح وکړه تسبیح خلکو له پلاسونو کې ورکړي خلکو ته دین وښو خلک یې پاک د ګناهونو نه یو طرف ته کړل مدرسو کې علما لګیا دي درسونه کوي خلکو ته قرآن او سنت او علوم وښول او د دنیا خلک الحمدلله خدای پاک حافظان او عالمان جوړ کړل الحمدلله نن موږ سره په مدرسو کې د طالبانو ځای نشته الحمدلله نن د قاریانو حافظانو ځای نشته الحمدلله دا د علماو برکت دی نو دا دین په ډېره مشکله راغلی